بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا ټایم کې زه موجود یم د الخدمت هسپتال چرسدی مردان روډ باندې. ګرانو کتونکو دا تاسو کتلی شئ چې دا ماشوم د تیلسیمیا بیمار دی او دته د ټایم کې دا وینه خیجی. نو زه خپلو ګرانو کتونکو ته یو درخواست یو ریکویسټ کول غواړم چې څنګه تاسو ته پته ده چې د کرونا وبا راغلی ده په ټول ملک کې انتهایی ډیر زیات مشکل حالات دي. نو د دې مشکل حالاتو سره زه تاسو ته یو پیغام درکول غواړم چې الحمدلله په ټول پاکستان کې او په ټوله کې پی کې تاسو کتلی شئ چې د الخدمت فاونډیشن مختلف مراکز دي او هغې د پاکستان په هر سخت وخت کې انتهایی خپل اقدامات کوي او خپل جذبې سره لګیا وي، خدمت کوي. نو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې تاسو ته ما دا نمبر هم ټلیفون نمبر مې هم درته وښو چې کوم ځوانان زمونږ د کې پی کې پښتانه وروڼه دي او هغې په دې سخت حالاتو کې دا ډونیشن کول غواړي، دا وینه ورکول غواړي، نو هغې په دې کنټیکټ نمبرو باندې رابطې وکړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډېر سخت حالات دي او د هغې باوجود چې کم دی نو الخدمت فاونډیشن کې د تیلسیمیا بیمارانو ته د وینه خیجي چړاویږي ورته دا تاسو کتلی شئ. نو زما ټولو نوجوانانو ته درخواست دی چې څوک هم وینه ورکول غواړي نو په دې باندې الخدمت فاونډیشن سره رابطه وکړي او په دې کار خیر کې د دې سره برخه والې حصه پکې واخلئ او په دې کې د دې ټولو ملګرو سره شانه بشانه ودرېږئ څنګه چې الخدمت فاونډیشن د خپل خدمات کوي. خدمت هسپتال کې چلډرن سپیشلیسټ یم. زه به یو څو خبرې د کرونا متعلق هم وکړم چې کرونا یو چې کوم نوی یو وبا راغلی ده ټوله دنیا په مخ راغستې ده. نو هغې سره چې کوم دی هغې نه خو یو طرف ته کیجوالټیز کېږي خو هغې سره چې کوم زموږ نور مریضان دي کوم چې خاص کر دا نورې عامې بیماریانې کوم چې معاشره کې موجودې وي هغه مریضان چې کوم دی هغه هم سفر کېږي او هغې کې چې کوم دی موږ سره چې کوم دی دلته کوم مریضان راځي خاص کر تیلسیمیا چې کوم موږ سره رجسټر دي او هغوی ته چې کوم دی هغوی بدن وینه نه جوړوي او کومه وینه چې جوړوي هغه ټیک نه وي نو هغوی ته هر هفته پس یا 2 هفتې پس ریګولر د وینې ضرورت وي. نو هغه ماشومانو چې کوم علاج دی هغه هم سفر کېږي په دې کې ځکه چې ټولو خلکو کې یره ده څوک ډونیشن نه ورکوي، بلډ ډونیشن نه ورکوي او بل دا چې خلک هم هسپتالونو ته زیات ځي نه. نو د هغې د وجې چې کوم دی د هغوی علاج چې کوم دی متاثره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نور حسین نوم دی، زه د الخدمت هسپتال چارسدی زه ډایرکټر یم. دلته په الخدمت هسپتال چارسده کې موږ سره 70 ماشومان دي د تیلسیمیا، دا موږ سره رجسټر دي. دې ته ماهانه بیس باندې موږ بلډ ورکوو او هغه د هغې بلډ چې دی اصل کې چې موږ ورکو دا د دوی ژوند دی. د دې مسله دا ده چې دې کوم حالات جوړ شو نو دې کې دې ماشومانو ته بلډ راتګ کم شو. نو زما د ټولو چې کوم د پیغام اوري نوجوانانو ته دا خواست دی چې دوی دې راشي دلته الخدمت هسپتال ته او چې کوم دا موږ سره ماشومان رجسټر دي دې ته د بلډ ورکړي ځکه چې که بلډ دوی ته میلاویږي خو دوی ژوندي پایي او که بلډ دوی ته نه میلاویږي نو دوی لکه مطلب دا دی دوی ژوند ختمیږي. نو چونکې دا یو پیغام هم داسې دی چې یو انسانیت ژوند بچ کړي نو ټول انسانیت د یو انسان ژوند چې بچ کړي نو ټول انسانیت ژوند بچ کېدل دي هغه. نو زما ټولو نوجوانانو ته خواست دی چې راشي دلته خدمت هسپتال ته او د تیلسیمیا ماشومانو ته موږ د بلډ راکړي. جزاک الله. ګران کتونکو دا د الخدمت هسپتال ډایرکټر نور حسین صاحب څنګه چې دې خپلو نوجوانانو ته ریکویسټ وکړو نو چې کوم ملګري دا ویډیو واورئ نو دا شیر هم کې او دا نمبر چې کوم دی نو دا ما تاسو ته په دې ویډیو کې خولم دی او زه تاسو ته بیا هم دا نمبر خول غواړم. دا نمبر تاسو په دې باندې رابطه کولی شئ 091 65 13 041 او 65 13 040. دا 2 نمبر دي د الخدمت فاونډیشن چارسدی. او ګرانو کتونکو یوازې د چارسدی خلک نه چې په ټوله کې کم ځای کې تاسو نږدې نو الخدمت فاونډیشن هسپتال ته لاړ شئ او هلته صدقه جاریه په طور باندې د خپله تیلسیمیا ماشومانو سره مدد وکړئ، محبت وکړئ او دوی ته خپله وینه ډونیټ کړئ.